د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي د یونین کونسل ګنديري نه د ضلعي منبرې د پاره مشترکه امیدوار حاجی صوبدار خان ابګنديري ویلي دي چې پر روانه د رښتمه نیټه زموږ کامیابی یقیني ده ولې چې په کمپاین کې د یوسي ګنديري عوام موږ سره ډیره مینه وکړه. ها ویل چې کله ګنديري عوام موږ له دا مقرره کړه نو ان شاء الله زه او سابقه د پی کې چپن امیدوار حاجی معزالله خان با په شریکه د عوام بیلوسه خدمت کوو لکه څنګه چې مو د خپل وس مطابق کړی دی. د خبرې هغه خپل کمپاین په دوران کې ریډیو وطن سره وکړي. کمپاین زموږ ډیر ښه روان دی ځکه چې زموږ سره کوم د پاکستان پیپل پارټي کې چې کوم اوس وخت شامل شوی الحاج معزالله دی تیر پر دی په دې الیکشن سیټ باندې ډسټریکټ سیټ باندې الیکشن کړو ما هغه یو بل پسې راغلی هغه ګټلی او زور پسې رنر زپم الحمدلله هغې تاسو ویني د هغې رور زما سره څنګ په څنګ ولاړ دی د هغه د تره زوی ما څنګ په څنګ ولاړ دی او هغې خپل وسم کوي کمپین هم کوي خرچې هم کوي پوسټر هم چاپ کوي گاډي هم کوي ایون چې د هغه ایجنټانو نه هم مت دی ځنې هم خبر کړه هغه هم دوی لګې دي د خپل طریقې سره مت دی چې کس طریقه کار دی هغې دي سیټ کوي لکه ماښام چې دوی راشي نو کینې بیا ماسخوتن کوي د خیرت نو کمپین خو الحمدلله ډېر ښه روان دی او موږ خو هر کوڅې له چې ورځو نو ظاهره د کینډیډیټ ته څوک دا نه وي چې زه تاله اوټ نه درکوم اوټ ځکه چې دا ملک د پښتو دی څوک چا کوڅې له ورشي نو هغه به په یو طریقه باندې د خپل کوڅې نه واپس کوي لکه اوچتې به د خپل کټ نه خو بهرحال که د تاسو صحافیانو ته زما یو خواست که تاسو داسې یو سروې وکړله نو تاسو ته به خود پته ولګي چې دلته پوزیشن د چا ښه دی چا له څه کړي چا سره نه دي کړي نو مطلب دا دی چې زما خو خپل ځان الحمدلله تیره پیره ما او معزالله چې دی د دې ویلج کونسل ګندیري تقریبا 1400 اوټ اخیستی و الحمدلله مونږ خو چې دا مونږ ډبل کړی وي انشاءالله زه خو یم چې انشاءالله زمونږ به دا پیره چې څومره اوټ پول کېږي د پول شد اوټ چې دی الحمدلله زه یم چې انشاءالله مونږ به دلته 90% اوټونه به انشاءالله مونږ اخلو زما انشاءالله دا امید دی چې دا به انشاءالله مونږ 2800 3000 27 2500 اوټونه مونږ دلته انشاءالله د ویلج کونسل ګندیري نه الو پاتې مطلب پورې غاړه زمونږ مطلب دا دی چې په شکور کې کمرونه بایګان دي لکه او زمونږ ملګري دي الله دې ورته ډېر ښه وکړي هغې مطلب دا دی مونږ له دعوتونه راکړي دي ډېر ښه طریقې سره زمونږ یې ډېر مطلب دا دی چې حوصله افزایي کړې ده داسې بیا زمونږ بارف خان ویلج کونسل دی هغې مونږ سره الحمدلله ښې وعدې مرکې هم را سره کړي دي او منډې تړې هم را سوالې دي او دا نه پار حلقه کې یو پار ویلج کونسل کې کس نیم ولاړ وي خو بیا هغه سړی ګوري چې مطلب دا دی چې کوم دی قوم له څه کوي او څوک څه نه کوي لکه اوس دا ویم چې په دې وخت کې څه خلک داسې را پیدا شو چې هغې په دې سیټ باندې د هغې یو خپل رور منتخب شوی په 2015 په الیکشن کې نن هغه مطلب دا میدان ته دې ته هم راووتو نو زه به دا یم چې کوم د کشر خان او د مشر خان فارموله به استعمالېدله په شیرپاو کې نو هغه نن دلته په ګندیري یونین کونسل کې هم لاګو شوه نو مطلب دا دی چې په دې سیټ باندې خو زما د معزالله دغه وه او هغه د یو پښتونولۍ کار وکړو او زه د نر کولو په بدلي چې کله یو وخت راغی انشاءالله العزیز د دې جواب به انشاءالله موږ په ډېر ښه پازیټیو انداز سره مطلب الحاج معزالله هم ورکوو د خیره سره زمونږ مطلب دا دی چې د پاکستان پیپل پارټۍ پارلیمنټیرین کوم ضلعي صدر دی امیر نواز خان جي د هغه ډېر شکریه ادا کوم چې د هغه سره زموږ رابطه وشوه هغه د معزالله خان په ترو باندې وشوله ځکه چې هغه د پی کې 56 کینډیډیټ هم د پاکستان پیپل پارټۍ طرف نه تقریبا لګبګ 6000 اوټونه هم اخیستي نو زه د معزالله او د حاجي امیر نواز خان ډېر زیات لکه شکریه ادا کوم چې هغې لاړل او زما د پاکستان مسلم لیگ نون ضلعي صدر میاں همنشاه کاکا هیل سره د هغه په ځای کې کېناستېده او پریس کانفرنس یې وکړو لکه که داسې یو وخت راغی چې موږ له په لاس رالل انشاءالله نو موږ به دوی له د دې جواب خو به ور نه کړی شو خو خپل وس په انشاءالله کوو چې د دوی کوم مطلب دی حقوق دي هغه حسب شوي هغه به انشاءالله موږ د خلکو نه راوړو که د دوی هر څه وي لکه هغه ډېر څه زما په دې زړه کې دننه دي انشاءالله العزیز موږ به مطلب وس کوو که هغه مثال په طور زیمه که هغه مطلب چې معزالله دی که هغه عظیم دی که هغه قادر دی که زما د شاته نور ملګري ولاړ دي دا زمونږ یو یوت فورس دی دې ځای کې لکه دا داود دی شو باسط دی شو زویل دی شو که نه دا ټول زمونږ مطلب دا ولاړ دي اجازه که چا نوم وانلم نو هغې دې نه خفه کېږي بهرحال د دې په کاوشونو سره انشاءالله اوس هم دا تاسو وکړه چې ما پسې د هغه طرف نه مطلب رینګ وشو نو ما دلته پروګرام دغه کو او هغې له روان یم هغه نوم ما ځان څه ولیکو نو موږ ته دا ده چې یو طرف ته لین کروزر دی بل طرف ته موټر سایکل دی
او د موټر سایکل سړي ته مطلب سار د ماښامه پورې 25 کالونه راځي چې راځي صاحب ته زما ځای له راشه چې زه در سره وګرځم زما دا اوټ خو ستا دی خو چې زه در سره وګرځېږم په خپلو رشته دارو په یارانو دوستانو ورونو عزیزانو باندې وګرځېږم او د هغې نه دله اوټ وغواړم نو دا د یو غریب سړي دپاره نور څه کیدی چې دې نه د فخر خبره بله زما لپاره نشته بل خوا لین کروزر دی هغې مطلب دا دی خاص کر زما ستاسو د صحافیانو ورونو په وساطت سره انتظامیه ته دا خواست دی چې نن سبا دا کوم اعلانات کیږي نو ستاسو په وساطت زه انتظامیه ته دا رسول غواړم چې برای مهرباني د خلکو د ضمیرونو سره دا لوبې بندې کوي چېرته تنظیمونه دي موږ به دله لاک روپۍ درکو موږ به دله مطلب وي دغه درکو تنبو به دله والو موږ به دله سامانونه والو نو آیا فاضل شاه وروره زه تاسو نه دا تپوس کوم چې دا 15 کاله مخکې دوی چېرته تللي چې اوس الیکشن راغی دا راته ووایه چې دا کوټ اف کنډکټ کې راځي که نه راځي لکه راځي که نه راځي دا مطلب دار انتظامیه ته زما مطلب دار چې خواست دی چې دوی مطلب د دې فورا نوټس والي هغه ورځ زه راتلم او په دغه کې مطلب د ساروانانو په سکول کې په سرکاري سکول کې خبره وره لګیا دی میټینګ کیږي نو مطلب انتظامیه ته زما دا خواست دی چې د دې نوټس دی والي کارونه چې یو سړی کوي چې منتخب شي 4 کاله وشو نو اوس ختمې 4 میاشتې پاتې دي 4 میاشتې کې مطلب دا دی 4 کاله کې تاسو ونه کړو 4 میاشتو دپاره ته راځي او ته اعلانات کې نو دا خلک هم دومره متې سادهګان نه دي دې خلکو دا خلک وپېژاندېدل چې دا فصلي بټیران دي او دې وخت کې را پیدا شو او مطلب چې موږ نه به بیا وټ والي او موږ به بیا یتیم او اسیري بدلته موږ پرېږدي لکه چې انتظامیه دې د دې نوټس والي ځکه چې دوی اوسه پورې څه کول دوی اوسه پورې څه کول چې دا کارونه نه کول نن کوي کارونه دلته او هغه هم داسې نه کوي که نه زه به ورته یم زه به ورته ولاړ یم او دی وکړي زه به الیکشن نه وډرا شم لکه زما د وړاندې دې شروع کړي دا دوکه ده دا د عوامو له دوکه ورکوي نه کارونه شته هېڅ هم نشته خلکو ته یې هینډ پمپ کو چې کیره شو که نه زه نه کوم زه ابجکشن نه کوم زما د قوم یو پیدا کیږي زما د قوم لار پخېږي زما د قوم زنانو ته مطلب د اوبو اسانتیا راځي زه به ورته ولاړ یم دې وکړي خو داسې وعدې دي هسې اعلانات دي او صرف په اعلاناتو باندې کار نه کیږي مطلب عملي کار پکار دی او زه چې څومره مطمئن یم نو هغه وجه دا ده چې په مخصوص سیټونو باندې د دې حلقې نه چې کومې منې منتخب شوې ده نو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي طاهره بخاري د الیکشن نه وروستو الحمدلله زه به د هغې نه مطلب دا کارونه راوړم پورا کوم زما چې تحصیل تنګې دی که هغه مثال ما څه هر علاقې لکه د هغې پنډونه به راځي او دې خلکو ته په دې کوڅو کې لګېږي چا ته هم د چا کوڅې له د تلو ضرورت نشته چې د ګینې خان به د خوبه راپاسي او خان اوده دی او خان نشته چېرته تللی په اسلام آباد کې دی زما صوبهدار نوم دی په دغه زیږو کې مې کور دی کچه مې مطلب د حجره ده د خټو کوټنۍ ده او هر سړی ولار ټیم راتلی شي انشاءالله که د دې هر څه وي لکه که د نوجوانانو د سپورټس حساب کتابي ما ته دې وښیي که نه دوی سره دا پنډونه راغلي وو ستاسو په نوټس کې شته کوم کس زما مطلب یو ینګ مطلب یو کلاړي له مطلب دا چې یو ټیم له مطلب دې سامان ورکړی دی دوی خو هغه زموږ د علاقې هغه سامانونه چې دي پته نه په کوم ځای کې ورک کړل غیب یې کړل لکه هغه هم ور نه کړل نو انشاءالله د دې قوم به انشاءالله منګه برفور انشاءالله څنګه چې دوی موږ سپورټ کوي دغسې به دوی هغه حقونه موږ راوړو او دوی ته په دې خپل د ور هغه دهلیز چې څه ته ویلی کېږي په هغې باندې مې انشاءالله موږ دوی ته پرووایډ کوو د پیپل پارټۍ نه علاوه پرون د مزدور کسان پارټۍ د دې حلقې چې کوم د دې مرکز صدر دی عزت ګل هغه زما حجرې ته سار راغلی پرون سار هغې هم دا خبره وکړه چې وروره په دې ګاډي به ته د پاکستان مزدور کسان پارټۍ جنډم هم ولګې موږ هم ستاسو حمایت کوو لکه دا پرونی خبره ده دا کسان یې پېژني عزت ګل دغه ځای کې دی او د ویزو کلي کې اوسېږي نو دا نه چې ما ورپسې کال کړی الحمدلله په خپله راغلی دي دې ځای کې فرید ګل مطلب دا چې هغه هم ورسره په پارټۍ کې شامل دی نو هغه هم بیا ما ته کال وکړو چې عزت ګل داسې راغلی او عزت ګل مطلب دا چې موږ د حاجي صاحب سره اتحاد کوو لکه هغه زیاته کړه چې د ګنډيري عوامو لا پکار دي چې په 13 نیټه د شیر په نشان مهر ولګوي او خپل روډ صوبدار خان کامیاب کړي نو بیا د خلک به زما ایمان وګوري چې زه څومره د دوی بلوسه خدمت کولی شم. فاضل شاه شلمانی، وطن نیوز، یونین کونسل ګنډيري.